بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المزارعة. والمناسبة بين الكتابين هو أن حصول المال يكون بطريقين: تجارة وزراعة. تروسا د تجارت بیان او زراعت بیان کوي ځکه د مال له حصول دغه دوه طریقې دي. او نن سبا دنیایي ملکونه د هغو اقتصاد هم په دې دوه شیانو باندې ډیپینډ کوي. یو مزارعت دی او یو تجارت دی. کوم زراعي ممالک دي نو هغه هم کامیاب دي، او که زراعي نه دي تجارتي دي هم کامیاب دي. زموږ ملک زراعي او تجارتي دواړه دي، بیا هم ناکام دی. نو اصل وجه دا د ښاري ناپرسان جوړ شوی که نه. اوس ګوره دا زراعي ځمکې دي دیو طرفونو ته دا ټولې پلاټ شوي دي، پلاټینګ پې شروع دی. دا ډېر نقصان دی، خلکو ته پته نه لګي. بس هسې همداسې پرېښي دي، بس صرف یو پراپرټۍ والا ورځه ریټې لګوه، بلې لګوه، بلې لګوه، هسې لټونه خېږي او بغیر د فصل یې پرېښي. دا که یو صحیح قانون انتظام وی دا منو، که څوک یې خرڅوي او که اخلي، خو فصل به پکې کري. نو زراعت خو انتهایي امریکې چې دی د ټول نه مضبوط د هغو د اقتصاد ذریعه هغه زراعت دی. زراعت ډېر اهم شی دی. خجی لغت کی دا باب مفعالین دی. هو طرح الزرعه. زرعه بذر تخم تویلی کیگی، تخم شندل. اصطلاح کی عبارت عن العقد على الزرع ببعض الخارجی. عبارت دی دا عقدنا چې په فصل باندې وشي ببعض الخارجی، او څوک چې عمل کوي هغه ته بعضې خارج ملاویږي، او چې ځمکه هغه ته بعضې خارج ملاویږي. ارکان د دې څلور دي، علامه شامیم ذکر کړي دي، بلکې علامه حسکفي ارض و بذر و عمل و بقر. او بدایي کوي ایجاب او قبول یې رکن دی. خجی مخکې راځي به د امام صاحب بنظم باندې مزارعت نه دی صحیح، او صاحبین مزارعت ته صحیح وي. امام صاحب مزارعت ته ولې صحیح نه وي؟ ځکه چې وایي دا قفیز الطحان کې راځي. کم سړی چې پټي کې کار کوي، مطلب ځمکه زما ده، د آصف پکې کار کوي، نو د عمل کومه نتیجه ده فصل، هم د هغې نه دته حصه میلاویږي، اجرت میلاویږي. او د عمل د نتیجې نه حصه میلاوېدل دا خو جایز نه دي. دا قفیز الطحان کې راځي. همدغه شان حدیث پاک کې راځي څنګه دی حدیث؟ نهى عن المخابرة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخابرې نه منع کړي. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه ته تپوس وکړو وما المخابره یا رسول الله؟ قال ورته جواب کې وایي ان تأخذ ارضا بثلث او ربع. ځمکه په ثلث او ربع باندې ونیسي. همدغه شان کمې زیاتې سري نو دا جایز نه ده. خجی نو امام صاحب وایي د همدغه شان بل حدیث کې نبی علیہ السلام د محاقلې او مزابنې نه منع کړی ده. به محاقله دوا احتمال لري، یو د مزارعت لري، ایو احتمال دا لري چې فصل موجوده فصل پکړ شوی فصل باندې خرڅه مخکم به کې ویلو، یو احتمال به بنا باندې به هم ناجایز شوله. بهرحال دغه دلایل په وجه امام صاحب مزارعت تجایز نه وایي، صاحبان ورته جایز وایي. او هغه د مزابنې معنی کوي فهو بيع رطب على رؤوس النخل بخرصة تمرا. مزارعت معنی نه کوي. به د صاحبانو بنز صاحبانو رای چې د مفتابهم دی وا، او به دی ولا شرایط مقرر کړي، نو راځي هغه شرایط بیانو. وعنده ما تصح بشروط ثمانيه. علامه شامی دا ته شرایط ذکر کړي لاندې چې کوم موجود دي، او شامی حواله هم په ور کړي. صلاحیت الارض للزرع. اول شرط دا دی چې د غزمکه به د فصل صلاحیت لري، او دویم نمبر عاقدینو کې به اهلیت موجود وي، عاقلان به وي، او دریم د ان شاء الله به
یو بیل مو یو عقیدینو شرایط د ځمکې شرایط. او دریم نمبر ذکر د مودي به پکې کیږي او چا ویلي ذکر د مودي پکې ضروري نه دی خو بس چې کوم فصل یې کړو خپل مودي پته لګي دومره پورې به لاندې دي. وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ويقع على اول زرع واحد بس اول فصل تباوړي وعليه الفتوى. څلورم نمبر رب البذر بچو کې دې بیان بکی لکه تخم بد چاوي. او پنځم نمبر جنس ذکر بکی چلکه غنم کری وربشي کری څه کری اگر که قدرې ونه وي. او شپږم نمبر د عامل حساب څومره دې بیان بکی. او کچری حصے د رب الارض بیان کړل او د عامل لاغې نه چپ شوم کار کوي ځکه بقای بداغیش. وورثه ابواه فلامه الثلث بابا خپل معلومه شول بیان ضرورت په بنا باندې نور تاسو پیږي. او یو هغه قاعده پکې ولګوي لا ينسب الى الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بیان. 66 نمبر ماده مجلد کی 67. اوم نمبر التخلیه بین الارض والعامل ازمک و عامل ته مکمل پرېږدي. او اتم نمبر الشرکت فی الخارج شرکت په خارج کې که فصل وشو حساب وته ملاویږي کومه شو بس چاته به حساب نه ملاویږي. نو انتهایی اهم مباحث دي چې ځان په صحیح پوهیږو. راځي بل شرایط دی یو د پیداوار متعلق شرایط. اول شرط دا دی چې د عقد په وخت کې پیداوار کې د شرکت تذکره شوی دا ټول بدایي لیکلي دي دا اوس څه وایو. دویم دا پیداوار به د دواړو ترمنځ شریک وي یو ته بناوړي. او دریم هم د دې پیداوار نه د هرې وحي سبب معلومه د مخکې غتو کې راغلي دي خو صرف د سکو چې یو پورې خاص کو. او څلورم څلور شو تناسب په اعتبار سره به د هرې وحي سبب معلومه مطلب نسب ربع او درې ارباع او ثلث او دو ثلث دغه شان. او پنځم نمبر د دوړو شرکت به مقصودی شي کی یو ته ته غنم استاو بوسمال راکوا دا به صحیح کینی دی ورسره خبر وکړو بوس غیر مقصودی دي. به د عقیدانو متعلق شرایط نمنګ ویلي صرف عاقل به وي وخت ویل اهلیت د عقیدانو کې بس عقل بلري. پاتې شو بالغ کېدل آزاد کېدل مسلمان کېدل دا شرط نه دي بس دغه عقیدانو لپاره دغه یو شرط شو. او د فصل د جنس او د تخم متعلق شرایط جنس به معلوم وي علامه شامل ذکر کړی ویلی مو. ها کچری مالک ورته اجازه ورکړي چې بای څه پکې کرے نو په دغه صورت کې به جنس معلومول ضروری نه دي چې غنم به پکې کرے پلان کې. ها به هم ونی بګی نشي کولای ځکه مطلق اجازه چې دلالتن مقید ده. نو زراعت خو فصل ته شامل له بوټي خو زراعت کې نه دي. بوټي او زراعت کې فرق دغه لري چې زراعت فصل دا استقرار قرار دا اتصال قرار زموږ کې سره نه لري بوټي لري دواړه بیل شو. نو که مطلق او تویلی او المطلق یجري على اطلاقه 63 نمبر ماده ده صحیح ده. خور بسي بوټي دا قید دلاندې نه دي دا اطلاق دلاندې نه دي داخل ما لم يقم دلیل التقييد نصا او دلالتا دلته دلالتا قید موجود دی چې لکه زراعت یادو ما بوټي نه. دویم نمبر تخم با د چا په ذمه د دې وضاحت ضروری دی خجی. او کچری وضاحت دیونه کې نو عرف ته وګورو نو که عرف کې د مالک د طرفو مالک د طرفو وي کامل د طرفو عامل د طرفو وي. او کچری عرف یو شان چلیدلو پته نه لګیدل چې د سی وای چې عرف کې پته نه لګیدل چې چا دی کله چا مالک د طرفو کله ذمہدار د طرفو نو په دغه صورت کې به فاسد جوړیږي مزارات به فاسديږي. اوس د فصل د کیفیت متعلق شرایط
دغه فصل کم چې کری دا به اچھا د مزارات قابل بوي. څه مطلب مزارات قابل بوي؟ عامل د عمل په وجه باغی کې بڑوتری کیږي کنه کیږي نو بس به خود عامل په کې څه کردار نشته دی. همدغه شان د مدت رضاعت متعلق شرایط دومره موده بیانې چې کم از کم یو پیر خو پکې فصل کیږي. الکه الله سره زبوري مزارات باندې درکړل الله سره کو فصل نه کیږي. کله چې یو فصل په الله سره کې کېدل خو صحیح ده. خجی ادا وخت ویل چې تعین ضروري نه ده تعین غیر هم کیږي چې غنم به کې کوي که سبي مخکې راځي بس. قال ابو حنيفه رحمه الله المزارعه بالثلث والربع باطله وقال جائزه. صاحبين وی جائز ده وجه صد لحاجه الناس اليها هدايه کی وی خلق اور د حاجت ده ولظهور تعامل الامه بها ولظهور تعامل الامه د امت عمل چې دا ظاهر شوه ده په مزارعات باندې چې کله تعامل د امت جوړ شو دا عملی اجماع ده ان شاء الله اجماع باس په پیر کو دم نه دی کړي. نو اجماع په داسې یو شی باندې کول چې هغه کې اجتهاد نه ضروري نو د عوام رایم به ضروري ده پکې د عوام رایم به اجتماع جوړیږي ځکه چې اجتهادي مسله نه ده. نو دې کې د عوام تعامل شروع دی بس د عملی اجماع ده. امون ویلو کله چې قیاس په مقابله د استحسان بالاجماع کې راشي نو قیاس په پریدو او استحسان بالاجماع له ترجیح ورکو. لازم ویلو کنه لاندې وګورئ. قال ابو يوسف ومحمد رحمه الله جائزه عليه الفتوى لحاجه الناس اليها خلق ورته حاجت ده. او منګه 31 نمبر ماده کې ویلو الحاجه تنزل منزله الضروره خاصه او عامه. حاجت دا پزید ضرورت ودرېږي صحیح شو. ورپسې وی لأن صاحب الارض قد لا يجد اجره يستعمل بها او چې کله بزید ضرورت ودرېدلو نو قاعده وما دعت الضروره اليه فهو جائز. هر هغه شی چې ضرورت ورته جایز نو نام جایز شو. الضرورات تبيح المحظورات شرم ماده کې ویلو مخکې راځي. هم د صاحبین قول مفتى به رأي د القول الصواب وغيره کې. دویمه مسله صورت د مزارعي د صاحبینو د رأي موافق اوس خيسي کوي مخکې وهي عندهما على 4 اوجه. د صاحبینو په نظم باندې د مزارعات څلور صورتونه دي. تاسو لږ اصول دی غزهن کې واچوي کوم صورت کې به مزارعات صحیح کیږي کوم کې نه بدایي کې دي ښا. اول اصل ذهن کې دا واچوي چې د عقد مزارعات انتهي اهم مسلې دی وک شي ښا. کوم صورتونه جایز دي کوم نه دي تاسو به ان شاء الله به اندازه لګي. نو عقد مزارعات شروع کې اجاره وي او به انتها کې انجام په لحاظ سره غنه شرکت جوړ شي. شروع کې اجاره کا نو که تو خم د زمکه والی عامل چې په اجاره نيسي او که تو خم د عامل وي زمکه په اجاره نيسي او به فصل نتیجه کې راشي د دوه شریکي شرکت ته جوړ شي شرکت ملک. تاسو ویږئ کنه د یو قاعده ذهن کې واچوي. دویمه دا واچوي چې ان جواز المزارعه ثبت بالنص مخالفا للقياس. مزارعت وخت می ولدا د نص د وجه نه دی او د قياس مخالف دی. قفیز الطحان مثلا ویلی وکانه قياس خود تقاضا کې ټیک دی نه وي او ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ثم مدوا څلسمه مده کې ویلو نو کوم صورتونه چې نص کې جایز دي صرف حق جایز نور په ور قياس کوله نشو. دم ذهن کې کینه وای کا. دریم اصل ذهن کې دا کینه وای چې په مزارعات کې دو شینا قابل لی جاری دي. یو زمکه دا اجرت کې نیول شي او یو عمل له او پاتې شو تخم او اجرت کې نشي او پاتې شو بقر هغه مستقلا نشي. وجه څه ده
اجرت کې چې بقر مستقلا نسی نو اجرت به وسره مقرره ده الان کې دي کې اجرت ډېر فصل پیدا کیږي پته نه لګي کیږي وکنه مم کیږي نو بقرن مستقل اجرت کې نشي ولې بقر البته پتبع د ارض کې یا پتبع د عامل کې به دې اجرت کېدل شي ورسېدل دا ځین کې کینه وای څو شو درې لہذا کچري بذر او بقر د یو طرف شي او ارض او عمل د بل طرف شي دا به جایز نه ولی ارض بقر او بذر والا ته چې حصہ ورکې دا په څه کې ورکې دا خو اجاره ده ادا هو قابل د اجرت نه دي نه پیږي دا مزین کې کینه وای دا څو مسل شو دریم شو لکه اصلا دا درې اصول ذهن کې مضبوط کینه راځي مخکې وسه صورت مزارعات وهي عندهم على 4 اوجه المزارعه المستعمله بين الناس 4 فلا يرد شيء على الحصر مخکې راځي وجه اول دادا چې زمکه او تخم د یووي او عمل او بقر د بلوي بس دا مزارعات جایز دي څومره باخلي هغه به دیو باندې دا عقد په وخت کې نسب خبره کړي وا سلسل ثاني کړي وا او ربع او بقایا کړي وا او سدس بقایا چې کړي وا خپل خدای بهرحال دا جایز دي نو بده کې زمکه او بزر د یو شو یعنی مالک زمین تخم خپل کو او بل د عمل او ټریکټر خرچه د بل دلته ولی جایز ده زکه چې عامل چې کنه د عملی بوجرت کې ونی ولو نظم کې والا مستاجر دیغه اجر شو بس صحیح شو لا پیږي کنه پی استئجار العامل ببعض الخارجي فاتح شو بقر سره ځکه موږ ویلو دا خو تابع دي او یاد ساتي د بل قاعده څلورم اصل دامو دا بقر چې کنه درې اصل خو ویلو څلورم دام مصوره کوي چې بقر تابع د عمل جوړیږي او تابع د ارض نه جوړیږي اصولم کم ویلي اول کوم شروع کې اجاره ده انتها کې شرکت ده خلاف القياس ثابت ده او دلته په مزارات کې اجرت د ځمکې او د عمل جوړیږي بس او د بقر غ طبعا جوړیږي د څه وکنه څلورم بقر طبعا د عمل جوړیږي نه ده ارض عامل لپاره جوړیږي ارض لپاره نه جوړیږي وجه څه ده نام زین کې کنه وای د زمکه منفعت او د بقر منفعت بدل دي زمکه منفعت فصل کول دي او د بقر منفعت غزمکه شلول دي نو دوړو مینس کې هیڅ قسمه پوله پټه نه دي شریک نو تابع نشي جوړولای اس څه خود چا تابع نشي جوړولای ارسې پی او د عامل او د بقر منفعت دواړه یو شی دي ځکه هم د عامل سبب جوړیږي چې په دې بقر باندې زمکه چخنی دوه مینس کې مناسبت ده تاسو پیږئ دغه څلور اصول بزین کې دوه برحال کزمکه او تخم د یو او عمل او بقر د بلونو جایز بوي ولی بجایز وي اول اصل تلاشي جی اجاره د سټ کیږي دغه شان دوه مسلم څه ویلو خلاف القياس ثابت دي نو دا په صورتونو کې شته درې مسلم څه ویلو چې بقر چې اجرت د مقرره ولې شي د ارض بارو عمل د بارو دلته عمل د بارو مقرر کو صدر مسلم څه ویلو بقر تابع د چا جوړې دي شي عامل دلته جوړ کو ټول شرع اصول به موجود شو ځکه مخکې لأنه استئجار للعامل ببعض الخارج وهو أصل المزارات ولا يقال هلا بطلت لدخول البقر معه في العمل لأننا نقول البقر غير مستأجرة اعتراض جواب دی لکه باطل دي شي کنه عامل باندې او شزيتي شرط ولګیدل چې بقر به مستای پیږي کنه زيتي شبکه را دغه جواب مو ذکر کړی چې دا غیر مستأجره دی بقر دا خو تابع دی وإنما هي تابعة لعمل العامل لأنها آلة العمل دا خود عمل لپاره یو آله ده د دې مثال له
لکه یو سړی ټیلر ته وایي راشه زما کپړې وګنډه او تار دې ځان څخه خپل راوړه خیال هم دی که نه دلته مو وایي مل کوه خو ټریکټر وایي قصه به دې خپله وي ښه جي دویم صورت استئجار الارض ببعض الخارجي ځمکه د یو وي او باقي درې وړه د بل وي عمل بقر او بدر دلته ولې سیده اول اصل جی اجاره ده کنه بس ځمکه بکرې ونی ولا دې مثل خلاف القياس ده خو په صورتونو کې دام شته درې مثل اجرت مقرر ول دي دلته ځمکه لپاره مقرر شو ځمکه یا د عامل لپاره دلته ځمکه لپاره شو څلورم مثل بقر مو مستقل نه جوړي دلته نه دي داخل ته عامل تابع جوړ شي بس شي نه رسي به هو استئجار الارض ببعض الخارجي واذا كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لاخر انجازت المزارعه مزارعات بجائز وي لان العامل مستاجر للارض ببعض معلوم من الخارجي دغه قصه جوړه شو الوجه الثالث استئجار العامل ببعض الخارجي دریم صورت دا دی چې ارض او بذر د یووي والبقر لواء ازمکا او بذر او بقر د یووي عامل صرف عمل کوي دا به ولې جایز وي دلته اجاره کیونی ولو کنه عامل رسي به نو څلور ولا شي نه موجود شو اجارم ټکیږي خلاف القياس کوم صورتونه ثابت دي غي کوم دي او ور سره اجرت مقرر شو اچار لپاره عامل لپاره دا ټیک ده کنه او پاتې شو بقره مستقل نه دی جوړ کړي هغه بغیر د اجرت یعنی مفتو کې بکی ازمکه والو ته ویلي بدی معنی وکوه مر سره د دې د مثال شو د دې دریم لکه سړی راو غوړی مال کپڑے وګنډ او تار خپل ورکی راشه به ازمکه کې کار کوم دا تار مطلب دا وای دا ټیټرم زما د طرف واله خلم دې کلم دې وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل لواحد جازت استئجار العامل ببعض الخارجي رب الأرض استأجره للعمل بآلة المستأجر مستأجر خپل آلة د ځمکه والا تار چې څنګه مالک خپلي علامه شامی اشعار لیکلي چې دا درې جایز ارض وبذر كذا ارض كذا عمل من واحد ذي ثلاث كلها قبلت مخکې راځي كلها قبلت كم دې تر ورسېدلو الوجه الرابع څلورم سورۃ تاسو ان شاء الله خپل بدلېږي واذا كانت الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لواحد فهي باطله ازمکه او تخم او ازمکه او بقر د یووي او تخم عمل بل وی دا جایز نه وی ولنه د جایز څلورم مسل ته بګلال شه موږ ویلو بقر چې ده دا به تابع دا عامل جوړیږي نه تابع دا ازمکه والا دلته ازمکه والا تابع جوړ شو او د دې دواړو تابع ځکه نه جوړیږي چې منفعت بدل دي لأن البقرة ها هنا مستأجرة ببعض الخارجي لأنها لا تسير تابعة للعمل دلته خود عمل تابع جوړ نشو زمکه سره شو مستقل تور بقر چره در بار اجرت مقرر شو مستقل تور پویږي بکنه او مستقل تور بدی وزارت کې بار اجرت مقرر ول دا سین دي واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز دا قاعده او ذکر کړل کذا فی الجوهره مدد څلورم ولې شولا درې نوریم دي هغه باطل دي نو دغه درې جایز شولې او څلورم ناجایز او درې نوري دي هم ناجایز دي نو څلور به مجموعي ته ناجایز شي په وو کې ناراضي غیتم وکړي وهنا ثلاثه وجوه اخر ما ذكر الشيخ القدري وهي ان لو كان البقر والبذر له والاخران الاخرين بقر او بذر د یووي هم شروع کې ویلو اصول کې بقر او بذر د یووي او زمکه عمل د بل وینو بقر او بذر ولا لا اجرت د څور کې دا جایز نشوله دا دریم اصل به کې موجوديږي ښا چونکه حق د اجاره ده
او دا په چي صورتونو کې نشته او درې مسل تراشه چې اجرت به عمل به وجه ورکې ازمکه به وجه دلته ولې ورکې مڅلورم په کې نقصان شو بقر د بار مستقل مقرریږي خجی شپغم لورشه او البقر بقر د یو باقدري وړه د بلوي نو بقر د بار مستقل اجرت شو دا هټیک نه دي نه رسي به او وم نمبر بدر د یو د باري باقدري وړه د بلوي دام جایز نه دي لکه بدر د بارا اجرت مقررول لا صحیح نه دي والبدر مع البقر او لا كذا بقر لا غيره او مع عرض 4 بطلت مخکې راځي دریم نمبر شرایط د مزارعات را تبیانې کتاب ول درې شرط ذکر کړی دی ولا تصح المزارعات الا على مده معلومه مخکې بیان شوی مده معلومه وي هم ویلي دا شرط علامه شمی وی چې وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مده ويقوى على اول زرع واحد وعليه الفتوى دميلك دویم شرط دا دی و يكون الخارج بينهما مشعا لکم څه روزي دوړ منځ کې بشریک وي د مخکې دیر شوی اوس کې یو د بار متعین حصہ مقرر کړل چاره کوي وي حصہ واستای او دین چې مطلب د سی وایا زمکه والا ورته وي ما ته یو من غنم پکې راکې مخکې ټول استا یا عمل والا یو من غنم بزما یو باقی ارڅ استا دا به نه د جایز کا کې دې چې د یو من وشي البته به تور اجاره کوي به جایز کیږي عام طور باندې زمکه خلق بل لور کوي نو دوه طریقې چې شروع کې ویلي وکوا یو مزارعات دي کم کې چروانی یو اجاره ده اسب تزمکه ورکم بس مال بده مشت من غنم راکې یا د کال مطلب دو اسمان غنم براکې باقی ستا خو څه خدا سبکی کوي نه کوي فصل کوي د الله کني کې استغفال خو خدا لکه دکان چې چاله کوي باندې ورکې نو کبه یو خاص حساب باندې اجرت مانی ورکی وسیده او دا شزمکه ولا یو کس په اجرت ونی شاش زما دي پټی کې کار کوا عمل کوا طالب زده مشته یو من غنم درکو یا بل د کال دومره غنم درکو او کما پی غنم کرل او غنیمه به کرل خرڅ می کرل ستا اجرت د غنم دی به درکو به هم جایزی کا به تور اجازه سي کیږي نو کله چې تصریح په وزارت شوی و تصریح په وزارت باندې شوی و او به مو راځي اجاره ته وړو اجاره کې خصوصي کیږي نشو اړواله څنګه غسلو امام کرخی رحم الله صلی الله علیه وسلم نمبر وکړه شکل تصریح دو شی نو یو جایز جوړېدو بل ناجایز دلته وزارت د صورت به ووري کې سړي بل لازمه کا ورکړه او ورته وای لازمه والا چې من غنم به مال راکې زیتستا یا عمل والا وای من بزمای زیتستا موږ ویل دا په وزارت کې نه دي سي او اجاره کې صحیح کېدل شي وسره شي کزمه کما سب تور کړه نو اصل دار اصل ولوایو امام کرخی رحم الله ذکر کړي 14 نمبر اصل دی دغه شان دوه کارونه چې راشي ماغه ته یو صحیح یو نه نو که تصریح په صحیح وشي و صحیح وي که تصریح په فاسد وشي فاسد وي او کوم عمل پرې خودل شي امور المسلمین محموله علی السداد شپږم نمبر اصل کې امام کرخی رحم الله ذکر کړي به بغیر ته اړو نو که اوس ما یې سب تزما کور کړل الک من غنم په کزمای نور استغفل کار دی نو کمی ول دا به مزارعت وي نو فاسد او کوم ول دا به اجاره نو صحیح او کوم عمل امر خودلو به هم صحیح اجاره ته وایو تاسو راسي وګورئ فإن شرط على أحدهما قفزانا مسماتا وهي باطلة الأصل اشتراط ما تنقطع بالشركة يبطل المزارعة اصل هرغه شرط چې شرکت ختمي لکه دا شرکت ختمي کله چې دغه وسی نورونه شنو شرکت به څنګه موږ ویلو شروع کی اوله سلام ویلو اجاره دا انتها کی شرکت دی نو دلته خو کچري دغه یو من وشو مزارعات کی نبه خو شرکت نشو نو اول اصل را نفوت شو دیو جناب به ختمي کی نو اصول هدايه کې دا اصل و ذکر کړي فهي باطله وكذلك اذا شرط عمدغه شاندا شرط ولګي چرګه دي بلانکیزه کم فصل کول او غزما مالک وي نور استا یا بل وي دا بزمای مالک بقایا استا دا هم نشي کېږي ابا یو زیو کې نوري ونی کې شرکت چې کم
اول اصل موږ ذکر کړی وغه کې شرکت خبره وا هغه ختم شوه دی وجنه جایز بنوي وكذلك اذا شرطهم على المازيانات مازيانات دا غټ نیر چی دغه بغاړو باندې وزمای ولته خبر ازي والسواقي ورکوټي کې مینالي دغه بغاړو وزمای نورستا ولته خبر ازي الحمدلله خدي تاسو راځي شرایط د مزارات چې هغه سره مزارات فاسديږي پورا قصه ول ذکر کو اول نمبر تمام پیداوار یو کس پورې خاص کول دا مزارات فاسدی ښه ما دې کی ترتیب بدل لګا دویم نمبر لازمت کې ولا په عمل کې شریک جوړول او دریم نمبر اعلی کاش چې دا کنه په ازمکه والا باندې شرط کول آلات کاش چې کوم آلات یا بزمکه والا باندې شرط کول لا خدای عامل کار دی او کاش خپل بکی عمل کې شریکيږي اسی دا څول ورکی بغیر شرط بزبب کې فاسدی کې نه هجی او څلورم نمبر دا د کټکولو به د فصل له حفاظت به د باردباري یو ځنبل توړلو د دې ذمہ داري نه خرچي صرف مضارع باندې چول لم شرط فاسد ده خو دې خبر ورستو کو یوم صبر مولا راي باب کې بیان کو پنځم نمبر دا کمزيتي شی دی بوس د چا چې تخم نه دا هغه پورې خاص کول دم اجاره مزارات فاسدي او شپږم مزارع باندې داس یو کار لازم اول چې د مودې نه پس هغه جاری وي مثلا د دې پټینا ګرچا بیره بدیوال کې دغه منفعت د مودې نه پس ام جاری وي د سیوایا مزارع باندې داس یو عمل لازم اول چې عقد مزارات ختم شي موده ختم شي هغه نه پس هم به جاری وي لکه د پټینا وراله دیوال تاوي نه هو که موده ختم شي دیوال منفعت برستو جاری دا داسې شرایط دي چې د سره مزارات فاسديږي مخکې راځي 4 نمبر حکم الخارج فی المزارعه دا کما فصل جروزی مزارعات کې ردی حکم راتبایلی نو دو حکم دي دو صورت دي یو مزارعات صحیحه ده او یو مزارعات فاسده کله چې مزارعات صحیحه وي نو بس دو مسلې ول ذکر کړی دي واذا صحت المزارعه فالخارج بينهم على الشرط شرط موافق بخارج تقسیم کینو او کزمه کز فصل ونکی په مزارعات صحیحه کې نو عمل ته بچنه ملاويږي واذا لم تخرج الارض شيئا فلا شيء للعامل ځکه هغه ته څاله ملاویدل دا عقد شرکت دی او صحیح دی نو د حساب په خارج کې ونه خارج خراغله نه څه ورته ملاوي شي تاسو ورسېدلې ازي پورا احکام بیان کو اما بیان حکم المزارعه الصحيحه منها ان كل ما كان من عمل المزارعه هر غشي چې د عمل مزارعت سره تعلق مما يحتاج الزرع اليه لاصلاحه فعلى المزارع اول حکم دار ادارت د فصل الاصلاح د باره چې څومره عمل کیږي تر فصل د ریدو پورې دا بچا باندې مزارع باندې وخت ویلو ک رب الارض باندې لازم شي نو فاسدي کې ورسره دویم ان كل ما كان من باب النفقه على الزرع من السرقين دا کما نفقه خرچه چې په فصل باندې کیږي دا فعليهم على قدر حقهما وي دوړو باندې به دغه د حق موافق وي نیم نیم فصل تقسیمي نیم نیم خرچه بکي همدغه شان وكذلك الحصاد والحمل الى البيدر والديباس دبر الراشي والديابس دياس ته شي وته وي دياس سيد دياس او دغه شان تزریه د رسول روان دي دا څه ته ویل کی
نو دا ټول بم دا ټول خرچه چې را دا بني منی مې ومن ان يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور دایم حکم د کوم شرط لګولې خارج به دغه موافق تقسیمي ها که یو بل لاسي زیتی څور کوي زور زبردستی به کې نشته جایز ده ومن انه اذا لم تخرج الارض شيئا فلا شيء لواحد منهما وقت ویل اچا د بم سن ملاويږي ومنها ان هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر العقد د خپل کتاب کې روان دي صاحب البذر تربا د عقد لازم نه دي څټیم غوړي ختمولې چې خدای له چې تخم لکر زمکه تني غرزیدل ښه دا ورسوي لا في جانب صاحبه کې بل چا چې تخم نه دي دغه په حق کې لا غیر لازم نه دي لازم دي هغه نشي شاته کېدل ومنها جواز زيارة على الشرط المذكور من الخارج والحث عنه جائز ده که یو کس خپلی سینه زیتی یسبل ورکی یا خپلی سک دوړ یو مطلب دی خپلی سینه کم یسد ده او کم د مقابل تزيد ورکی او خپل کم کی او بي اصل لكلي والاصل فيه ان كل ما احتمل انشاء العقد عليه احتمل زياده وما لا فلا والحد جائز في الحالين جميعا هرغه شيء چې انشاء عقد بوخ کې سيو نورستو که یو بل زيتي کمي زيتي ورکیم صحیح وي نو انشاء عقد بوخ کې دا سيو کنه چې یو یسد یو ولي نه هدي بل ورکی مثلا نو کنیم نیمه کړو او په اخر کې وته وي هم ودا لزه کمال سوي ورکو ټول طواله دا هم صحیح خجي مخکره زي واذا صحت المزارات فالخارج بينهما على الشرط وان لم تخرج الارض شيئا فلا شيء للعامل اذا سمي شي ول دا بدایي کیوخه جل نمبر 8 سب نمبر 276 کې اوس واذا فسدت المزارعات کله چې مزارعات فاسد شي نو فالخارج لصاحب البذر صاحب د قدري حکم ولګولو دا کما مزارعت فاسده کې با فصل د تخم والی ذکر تخم بنې دي ذکر راغلي مجلد کې مې تكون جميع الحاصلات في المزارعه الفاسده لصاحب البذر نو کچري بذر د زبکه والو عامل تب اجرت مثل ملاويږي او که بذر د عاملو زمکه والے تب اجرت مثل ملاويږي ځکه اجاره د شروع کې ویلو او اجاره کې قانون دار چې کله اجاره فاسد شي نو به اجرت مثل ملاويږي فاذا كان الاخر صاحب الارض فياخذ اجره ارضه واذا كان الزراع زارع فياخذ اجر المثل باخلي مجله الاحكام العدليه 277 اول جلد خجي دي احكام دي مختلفه واما حكم المزارعه الفاسده فانواع منها الا يجب منه انه لا يجب على المزارع شيء من اعمال المزارعه شكل مزارعات فاسد شو مزارع باندې به هیڅ عمل نه واجبېږي مزارعات سم فاسد شو د معنی عمل د عقد مزارعات په وجه ختم شو هم دغه شان لو سم چې کوم ان البذر ان كان من قبل صاحب الارض كان للعامل عليه اجر المثل لان البذر ورسد لي نو که بذر د زمکه والو عامل تبع اجرت مثل ملاويږي او که عاملو زمکه والو تبع ملاويږي ومن ان اجر المثل لا يجب في المزارعه الفاسده ما لم يوجد استعمال الارض دا بکرابله اجرت مثل بالا ملاويږي جزمکه استعمال کړي عامل دواله ملاويږي چې عمل خو کړي کنه ځکه عقد خو ختم شو نو اوس به عمل ته ګورو یا وزمکه ته ګور استعمال شوی کنه او ومنها ان اجر المثل يجب في المزارعه الفاسده وان لم تخرج الارض شيئا كفصل بيخيم ني شوي خو چې عمل شوی عمل ته اجرت مثل ملاويږي که بذر د زمکه والو او که بذر د عاملو زمکه استعمال شوی اجرت مثل به ملاويږي تجي مخکې راځي فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج کچری بذر د زمکه والو عامل د اجرت مثل ملاويږي قصه خو ګډه وډه نشوله بار تر لاړ نور خبرې خو دي خپل اسانه دي عامل ته اجرت مثل ملاويږي
خدا چې کوم مسما د دې سو هغه باندې بزیتیږي نه لا یزاد ولا مقدار ما شرط له من الخارج دا د شیخین رای دا مفتابی دا امام محمد رحم الله فرمایي لو اجر مثله بالغ ما بلغ او وجه څه دا قاعده د اللفظ صحيح يجب فيه المسمى وفي الفاسد اجر المثل اغه صحیح کې بس مسماوي او فاسد کې اجر مثل وي خدای خبره ده چې فاسد صورت کې به اجرت مثل ورکو مسمانه به ځکه نه زیاتی کو چې هغه په دغه باندې راضي وو تب ان شاء الله مہر په باب کې را راشي نکاح کې السوره الثانيه وان كان البذر من قبل العامل اذا دیم شمخ کې رزمک کې والو کنه سوره اوله وس کړه عاملو نفل صاحب الارض اجر مثلها ولاندې جزء ذکر کړي ولو جمع بين الارض والبقر حتى فسدت المزارعه فعلى العامل اجر مثل الارض والبقر او الصحيح بقر دیو سړي ارض او بقر دواړه یو طرف ته موږ له فاسد دي کنه نو چونکی تخم د عامل دی نبه بد زمکه هم اجرت ورکوي د بقر بم ورکوي فاسد کې د بقر اجرت خو مقرریږي اجاره فاسده شو لغله بداغي اجرت می ورکوي به پنځم نمبر امتناع احد العاقدين من العمل الکه پاکدینو کې یو کس د عمل نه منکیږي منکیدې شي کنه نو دا مختی ویلیو د مزارات صحیحه په احکامو کې نو که د چا تخم د مقابل ک منکیږي نشي منکیدل هغه ته ضرر نشته او تخم ولا ته ضرر دی ولا ضرر ولا ضرر او که د چا تخم دی دغه به دوه صورت دي که پټي کې تخم اچولې به منکیږي به نشي او کلانې دي نه دغه په حق کې حق دی غیر لازمه دی ویل شي بس نه کوم ویږي پی وګورئ واذا وقدت المزارعات فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه لاندې لیکلي یعنی قبل القاء البذر اما بعد القائه فيجبر ولي لان عقد المزارعه يكون لازما من الجانبين تكون لازمه دا خو به لازمه جوړیږي بعد القاء البذر به يوم نشي ختمه وله وان امتنع الذي ليس من قبله البذر اجبره الحاكم على العمل حاکم به جبر کوي اوس عمل کې وجه سده لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد حق چری وزر ورته بیک شو اعذار بیان کو به ختمول شي وزر څه بیمار دي صبر تزي وغيرها الا اذا كان وزر يفسخ به الاجاره مړه اجاره په کوم اعذار فسخ کېدل ال تمویل دا اعذار باندې دام فسخ کیږي مخکې راځي شپږم الموت مبتل للمزارعات موت سر مزارعات باطلېږي و اذا مات احد المتعاقدين بطلت المزارعات وجداد د شروع کی اجاره د انتها کی شرکت دی او اجاره او شرکت دواړو کی موت سره اجارم ختميږي او شرکتم ختميږي یعنی ما قبل المزارعه دا قید به سره ولګي چې لا فصل نه دی تخم نه دی غرزدل فصل دا زمکی تا او به کې یو مل شو خصه ختم شي اما اذا كان بعدها فصل راحتله مطلب فصل کړل نو فإن مات صاحب الارض واسكر زمکه ولا مل شو طریقت فی يد العامل حتى يستحسن تر لو پورې بزمکه دغه بلاس کې پرې خودل کیږي کني هغه ته ضرر دی او ضرر یزال ماضی خو ملي کنه لم يكن له ذلك لانه لا ضرر عليه کوم دې تور شي اچھا جی نو تر کټای پوری تر لو پوری با عامل تزمکه پرې خودل کیږي چلاوي وکړو نو چې کوم عقد کړي غیر موافق به تقسیم کی مخکی واذا كان الميت هو العامل او كعامل ملشو نوسك ورسول نحن نعمل في الزرع الى ان يستحصد تر کټای پوری منګه عمل کوو او زمکه والی ور سره نه مني نه د حق زمکه والا د نشتره ځکه زمکه والا ته ضرر خو نشته لا ضرر عليه وغو تعالی ضرر دی وانما الضرر عليهم في قلع الزرع وسکو بیخ نار څخه کټکین هغه د ضرر دی تخمي عمل کړي دی عمل کړي دی
هجي ولا أجر لهم فيما عملوا وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل كشري أقول الجيدا وس من عمل غمر شون دا فصل لك ختل دي بس مديزي كي ختم کا او نیم فصل تو نیم منگ لراکا نو قاضی بجبر نشي کولای چې نه فصل کټای پورې به رسوي وسم ختمولای شي نو کزمکه والے ختمي او ورثه د عامل نه ختمي نو نشي ختمولای او کزمکه والے نه ختمي ورثه د عامل ختمي نو ختمولای شي مخکې راځي وم نمبر انقضاء المدة قبل الادراك کله د سیم کیږي موده مقرره کړي مثلا 2 میاشتې او فصل لا پوره شوی نه موده پوره شي نه به بڅکونه کوس اجاره ختمونو ضرر دي خصوصا عامل طبقه ضرري نوز ودا سکو چې د ازمکه به اجرت مانی شي دینه پس مثلا فصل نیم بنی مده نو 2 میاشتې پوره شو یو میاشت پاتې ده نو دغه زمکه یو مش څومره کوي مالک اصولي هغه مقرر شي رسیبي نو بس به چې کله فصل تیار شو نیم فصل با یو بل والی او اجرت با زمکه ولا تعمیل ورکی واذا انقضت مده المزارعه والزرع لم يدرك كان للمزارع اجر مثل نصيبه من الارض الى ان يستحسن البته دومره ده چې فصل نیم د زمکه والو نیم د عاملو نو د زمکه اجرت 1000 روپۍ جوړېدلې نو بده کې زمکه والا خپلم نیم فصل ولاړو نو 15000 والی او کسل سلسان سرو مثلا 9000 روپۍ اجرت د زمکه او یو ایسا د زمکه والا ودوي سي د عامل وي نه به 5000 روپۍ اجرت د حساب سره وکړ کې تاسو سره څنګه نه بدی مانی نو را قاعده بغیر ضرر ولې لګی کا اتم نمبر من يتحمل النفقه والاجره الک نفقه به څوک برداشت کوي اجرت به څوک برداشت کوي نو وی والنفقه والزرع عليهما على مقدار حقوقهما دا د فصل تیاریدونه پس خبرې دي چې کله فصل تیار شو اوس کوم نفقه مثلا د ترشل خرچه ده دغه شان د درمن ته راوړلو فصل خلک یو ځای ته راغونډي دغه خرچه ده همدغه شان لوګری به مقرره واچول لن سبا ترشل ملاویږي لو د پارم نو هغه کوم خرچه ده په ډول باندې على مقدار حقوقهما فقہ ضوابط کی دی مزارعت میں ہر وہ کام جو کھیتی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے دم دی بدائی کے وقت میں ویلی وا او مزارع کے ذمہ ہے اصلاح د بار غټې دو پورې څومره ذمہواری ټول بچا دي مزارع باندې دي او مزارعت میں بیج اور اعلی کاش کے علاوہ کھیتی سے متعلق تمام اخراجات میں فریقین اپنے حصے کے تناسب سے شریک ہوں گے بیج تو یہ کس دی بیج جیم سره دي تخم بیج او اعلی کاش نه علاوه یادوکا څومره اخراجات د دې متعلق وي په دواړو باندې بوي اوس ګورئ وتا اجرت الحصاد حصادي لو اجرت لو خو بیجنې کله لو چې چا کړي کني دي هغه ولا لو یادوما اړې ګران کار دي زمونږ کې وسړیو داخله کوئی ځا په لو کې تکړه دی دا د ریس مونږ سم پکې خته تکړه دی خو څه دانه یادوما څه خبر کوم زه به بالکل نه یم او د یو سړي مقوله د مال پر دلیل ګرځیدل دي ځکه زه نه کومه او نه کوله چې ونه پکې تکړه یم نو هغه به ویل د لو تکړه دی ورک شي دا خو زناوري ته لو د خرم په پیټه ولولو کې تکړه دی خیرم دې کنم دی لو استا څه کو سار نه لګي شي شل کس لګي غرمه پوري اوړي و چې زنانه مچولې زموږ زینو کې او که بده معنی ترشل پیسې ورکې نو 2000 روپو باندې ټول کوي بلکې دا د سارنا ماخامه پورې لس کس چی کنه ټریکټر او ترشل ولدا په یو غنټه کې کوي او یو غنټه 2.5 روپۍ دي نو لس کس سارنا ماخامه پورې عمل معنی چول به تر دي کنه 2000 روپۍ ورکول دا خو فی کس دړي کې حساب کې 1000 روپۍ جوړيږي نو زمونږ جوار کړلو او ډیر مزیدار شوی باران نو مور مې راته ویل چې درې منه شوی ماشاءالله ملمن په څو دی موږ د هدي په 3000 روپۍ مان دي 9000 روپۍ شولې ازما ورې څه بدللو حالت اصل ته بغلار ناس کتاب مې تابم کتلو
بشته زور او د شي کتابونه ونی پیږي دا ګوري دا وړ ماشومان عمر سره نو دا څومره وخت ناشته نو مال دا غریب چې څومره ناشته فی ورځ د لسلو په مقرر کې کنه د دین اوړي او به تاسو د نور خواري او به د توخه او به د ترشل تاسو لاندې ونی وګورئ نور موږ وخت شروع کې ویلو زراعت باندې خراب کوو به خو مطلب میدار بل چاله ورکه کوي صحیح طریقې به کوي ته د وګین به سملاوي وجرة الحصاد ولو البخاب بدي ما يلوب من كويل كدري لو ولا برازي جانانا لو ولا برازي لو نقد شو الخير لو ورنا بيندينا خلق بخوشي كل تسقلك لو لزو خدي غركا فلا مزريك واش تبيلك يور زري بكولك تقبل تلوكي وجرة الحوالة بمزور كولا اوبك خصوصا لس بجو چي لراوړي د دې کوم مسي زموږ پیس کړل ما زب صرف دغه ټیم نو ورتل نه وجرة الحصاد والدياس او دغه شان دیاس غوبل ته ویل کیږي والرفاع هغه یوزیتا تخم را جمع کول ته فصل جمع کول ته ویل کیږي تذریه رشپیل کول ته ویل کیږي به د سکار کو خلق بناستي به پوخا خو ترشل نه وي ما یې شمو واړو درمندونه کې کټونه چولي شپه ورځي او هوا رااله راځي لکه وڅ رشویل ته شی به چتو دا بوس به تدلو غنم به ترات ولودل نو بس بدې کې به مېش واو ته له پاک شو او لو مانه مېش له ولي وا لو نه ختم شو بس د میګانو کار به فصل به راجم کو ګور کې به وقرا او قصې ته کې ناستل نراتلون کې کاله پورې به تشي قصې دا کلکشن ټیم بده عملو نخلک وي زول وخت خدای دې غیر کې دا کوم خدای ته خلاص کړي مونږ نه دی راغلي وګورئ نو عليهما بالحصص بيخره ټول خرچي فإن شرطه في المزارعة على العامل كعامل باندې شرط مخکې مونږ ویلو دا شرط فاسدي کنه فسدت کنه خرچي عامل کړي البته مفتابه قول کې موافق صورت بالا में मुजरत फासिद नहीं होगी बल्कि अकद सही होगा अल्लाह इमाम यूसुफ रहमहुल्लाह राइम दा लांद तस्युगरी व नबी यूसुफ रहमहुल्लाह انه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل تعامل به وهو اختيار مشايخ بلخ قال السرخسي وهو الاصح في ديارنا والحاصل ضابطي تراشي ان ما كان من عمل قبل الادراك ګوره دا ضابطي مخکې ویلي و څومره عمل چې قبل الادراك کیږي مثل السقي والحفظ وهو على العامل وما كان بعد الادراك قبل القسمه تقسيم مخكي او د ادراك بس فهو عليهما في ظاهر الروايه كالحصاد والدياس واشباهه وما كان بعد القسمه فهو عليهما لك حمل حفظ مساقات على هذا القياس تصويږي اچھا جی والمساقات على هذا القياس مساقات بیان روان دي ام بدی ور قياس دي کتاب المساقات مساقات او مزارات خپل منس کی گہرا تعلق دی هغه کې فصل باندې فصل لپاره بټي باندې مور کې یو دی کې د باغ د پاره زما باغ دی سپتم بده کې کار کوي چې کله میوه وشولې مستانی مزما درې سی کې درې څلورې سو کې درې زما یو استا وغیرہ ته مساقات وي خپل لغوي معنی د خړو بول ځکه دی کامل سره یعنی دغه غټ کردار دی چې وبور کوي باغ ته او اصطلاحي تعریفي وهي معامله في الاشجار ببعض الخارج منها دا اشجارو کې معامله کول لیاقت کول دي بعضي خارج باندې منها کم شری دي اشجار ناراضي یعنی سموي سبب کې غتور کې مخکې راځي وشروطها ما يكون شرطها في المزارعه بس دي هغه شروط دي کوم چې مزارعات کې لکه نصیب د عامل شرکت في الثمر تخليه بين العامل والشجر البته بذر مسله دلته نه کیږي ځکه دغه بذر نه ابحاث زباب څلور دی اولی وصف شرعي بیانې دلته امام سی وی جایز نه ده او صاحبین وی جایز ده او قول مفتى به دي قال ابو حنيفه رحمه الله المساقات بجزء من الثمره باطله وقال جائزه اذا ذكر اول شرط مده معلومه دلته د مودې خبره ده وسمي جزء من الثمر مشاعا د دیم شرط شو دا به کې مسمى شي کې یو کس ته ویل کس پټي باغ ولویل مال به کې دومره میوه راکې نورستا یا عامل وزما به دومره نورستان به بدا جایز نوي البته به تور اجاري جایز کیږي نور کې قسم چې مخکې کړی دي
برحال صاحبین وی جایز دی دلته مغزول قانون لګول شي حاجت دی وته او حاجت چې دی منځري د ضرورت او ضرورت باندې هغه قیاسات پرې خودل شي ضرورت د وجنه قیاس پرې خوستل شي مخکې راځي تبيح المحظورات دویم نمبر ما تجوز فيه المساقات وما لا تجوز ولکه مساقات څه کې صحیح دي څه کې نه دي نو وتجوز المساقات في النخل قجرو کې قجرو باغ کې وشجره عامونی کړي باغ جوړ کړي والکرم انګور دي والرتاب دغه شان سبزین دي او اصول باذنجان څه دوی بنګن ورته اردو کې وي بانجان ته بانجان نو چونکې دیو اسټي کنه چې اسټي کې بس صحیح دي فاذا دفع نخل فيه ثمره مساقات وثمره تزيد بالعمل به بکی مسله ده التم وزارت کې شرط دا ویلو چې قابل زراعت بې داسې فصل بې ویلو کنه نو کچري عامل ته باغ ورکو او میوي پخې شوی دي نو دا به ټیک نه دي مساقات معنی ځکه هغه څه کردار به کې نشتا سم پوغ دی او کچري نه دي پخې نو دغه کردار شته په خول بوري به عمل کوي به بسوي فین دفع نخلا فيه ثمره مساقاتن ورکو وثمره تزيد بالعمل نجازا وان كانت قد انتهت لم يجوز بين الجائزان لان العامل انما يستحق بالعمل ولا اثر للعمل بعد التناهي والادراك لاندې لیکلي او قاعده لاندې لیکي الحاجه تنزل منزله الضروره عامه كانت او خاصه 1 دسمبر ماده دریم نمبر مساقات فاسده واذا فسدت المساقات فللعامل اجر مثل زړه مسله ده نو اجر مثل ورته ملاويږي سلونو نمبر بطلان المساقات وفسقها وتبطل المساقات بالموت سره فاسديږي وتفسخ بالاعذار كما تفسخ الاجاره دغه شان اعذار فسخ کیږي کوم اعذار سره چې اجاره فسخ کېدله به اجاره کوم اعذار سره فسخ کیږي هغه سره موږ ویلو مزارات فسخ کېدل ناراضي هغه اعذار بیان کو اقالی سره ختميږي مزارع او مساقات اقالی سره ختميږي دواړو کې یو ملشي اجاره ختميږي مزارات او مساقات مر سره ختميږي او دریم دس یو وزر پیښ چې عقد ته عقد دوام کی ضرر وي که عقد دائم بریګدو مزارات دائم بریګدو اجاره دائم بریګدو مساقات نو عقد ته ضرري نو په دغه صورت کې به ختمولې شو پاره کې بیداری سره مفلس شي بهرحال بدای کې ټولې کیسې لیکلې دي چې ته سفر باندې شي چې مریض دي نو عقد هم برقرار پریدي هغه ته کې به ضرر دی نو به ختمولې شي بس ته